د پیښور په متنو سیمه کې د پولیسو لخوا د یو وجل شوي تن چې په ټولنیزو رسنیو ترهګر یاد کړل شوي په بختربند ګاډي پسې د مړي د تړلو د پې په سر د متنو پولیس تاڼې سیچو معطل کړی شوي. په ټولنیزو رسنیو 13 ورځ مخکې راغلي یو ویډیو کې لیدل کېږي چې پولیسو د زغره بند ګاډي مخې د یو تن مړي په رسو تړلي او پولیس تاڼې ته یې وړي. د پیښور اکثره خبريالانو په ټویټر دغه ویډیو خپره کړې ده او دعوه یې کړې ده چې دا د هغه ترهګر مړی دی چې پولیسو د عملیاتو په مخال وجلې دي. په دغه ویډیو کې دا هم لیدل کېږي چې د زغره بند ګاډي نه مخکې د متنو تاڼې د ایسچو عمران الدین خان ګاډي روان وي او تاڼې ته په رسېدو ایسچو د خپل ګاډي نه راکوزېږي. په سوشل میډیا مته د راغلي د ویډیو لا هیڅ پخلی نه دی شوی چې آیا اصلي ده او کنه یا هم دا چې کله ریکارډ کړل شوی ده. پیښور کې د جرمونو د څانګې وتلي خبريال ښاغلی عمران بخاري وایي چې دا د خپل نوعیت لومبه پیښه ده چې پولیسو ترهګر له وجل کېدو وروسته په ګاډي پسې تړلې او په بازارونو یې ګرځوي. خبرو کې ښاغلی عمران بخاري ویلي چې د دې ویډیو مېته لراتلو وروسته د پیښور CCPO سید اشفاق انور د دې په سخت نوټس اغسته او هغه د خپل نوکرانه ګوښه کړي یا معطل کړي دي. د عمران بخاري په وینا CCPO د دې په د پلټون لپاره د صدر سرکل د پولیسو د مشر یا SP په مشره یو کمیټه هم جوړه کړې ده چې دا کمیټه به مېته دراغلي ویډیو پلټنه کوي او خپل ریپورت به CCPO ته وړاندې کوي. هغه ول چې تر دې وړاندې ترهګرو لخوا ګڼ شمېر داسې په مېته راغلي چې د وجل شو امنیتي عسکرو په سرونه یې فوټبال کړي یا یې د خو مړو ته سپکاوي کړي. خو وایي چې د یو ډیسپلین پورس لخوا د مړي د سپکاوي دا اړومبه واقعیا ده چې په ټولنیزو رسنیو مېته راغلي ده. عمران بخاري وایي چې داسې په راتلونکي کې د دې سیمې او پولیس فورس لپاره ډېر خراب عکس العمل او نتیجې لرلی شي ځکه چې په مخالف اړخ کې هم د داسې رقم پیښو سره د انتقام جذبه نور راپارېدلی شي. هغه وایي چې متنو د پیښور ښار کلیواله سیمه ده چې په نږدې ورځو کې پکې په امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر بریدونه شوي چې پکې یو شمېر پولیس وجل شوي او جوبل شوي هم دي. زما په خیال پولیسو غوښتل چې د دې ویډیو په ذریعه وسلوالو ته پیغام ورکړي چې کو دوی پولیس وجني حمله پرې کوي نو پولیس به هم پر د عمل کې داسې کوي. خو د مړو سپکاوي کول د اسلامي اصولو او پښتني اقدارو په ضد عمل دی او داسې باید د یو لوري نه هم ونشي. عمران بخاري وایي چې په نړیواله کچه د جنگونو خپل اصول او قوانین وي او په سخت نه سخت جنگي صورتحال کې هم دغه اصول او قوانین مقدم ساتل کیږي او د مړو سپکاوي پکې نه کیږي. د هغه په وینا هر کله چې یو منظم پورس مخالف لوري مړي په بختربند گاډو پسې تړي او په بازارونو یې ګرځوي دا په خره حواله یو د غندنې وړ اقدام دی او یره ده چې خراب یا سخت عکس العمل به د دې سیمې او په خاص ډول د پولیسو لپاره ولري. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پیښور